والذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة النور 4 نمبر آیات سلورم نمبر آیات د سورة النور. دی زنا مخی اللہ جل شانہ د زناکار سړی او د زناکار ښځې د هغوی د سزا ذکر او فرمایو. اوس په دې آیاتونو کې الله جل شانہ د هغه خلقو د سزا ذکر فرمای کم خلق چې ففاق دامنو زنانو باندې د زنا تهمت چې دین دا ولګي هغه ته الله فرمایي چې څه سزا چې دا ورکړي. مخکې فرمایي الله فرمایي والذین يرمون المحصنات، او هغه خلق کم چې په پرهیزګارو خلقو باندې حکم ولګي د بدکارۍ عیب په هغه باندې ولګوي چیرې دا خلق دا ما په بدکار باندې گیر کړو. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، او بیا دې را نوړي په دغه باندې 4 گواهان. چې کله تا یو کس ولیدو بدکار باندې نو ته په هغه باندې 4 خلق دا په گواه کا. چرتا په عدالت کې دا خبره وکړه چې را دا دی زنا کړي دا، نو ته به د خپل دعوا دا بیا ثابتې په 4 گواهانو سره. الله فرمایي کو چری د 4 گواهان را نوستل فجلدوهم 80 جلدا، نو بس اوخه دوی لرا 80 جلدا او یا کوړې چې دین دا اوخه 80 اتیا کوړې چې دین ندلرا اوخه. نو داسې کس لا عادت ویل کی قاذف، څوک چې پچا باندې دا تهمت ولګي دته ویل کی قاذف. الله جل شانه د لپاره 3 سزاګانو ذکر فرمایلی دي. د 2 تعلق دا د دنیا سره دی او د یو تعلق چې دی نو دا د آخرت سره دی. یو چې کوم دی هغه دا دی چې دل اتیا کوړې په دنیا کې چې دی نو سزا ورکړه. دویم دا چې ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، او من قبل و تاسو د دسې خلقو شهادت همیشه د فاره. کم خلق چې دروغ وایي او په خلقو باندې د دروغ او تهمتونه لګي، الله فرمایي چې دغه خلقو گواهی چې دنو دا مقبلوي. نو یو دار چې دغه گواهی نه قبليږي. او دریم الله فرمایي واولئک هم الفاسقون، دا خلق چې دینو دا بد کردار دي. الا الذين تابوا، مگر هغه خلق چې توبه وېستا، دا خو فاسقان دي او د فاسق سزا دا خو الله خودلې ده. کوچره یو سړی توبه وېستا من بعد ذلك، رسو دغه حالتنا د توبه وېستا واصلح اصلاح وکړه فإن الله غفور رحیم، پس بشک الله بخون کې دی او مهربان دی. یو سړی چې کله په یو کس باندې د زنا تهمت ولګي، یاره دا ما به بد کردارې باندې گیر کړو، نو دی به 4 گواهان په هغه باندې پیش کړي. کچره دی رښتونی وي او په حقیقت کې ریدلی وي، نو بیا به پم 4 گواهان پیش کړي. کو 4 گواهان دی نشي پیش کولای،
نو بیا پر خپل خبره باندې د خاموشي چې ده نو دا بهتر ده. ولې زګه کو چرې د سره بوې چې دا چل کړي دی نو په دې سره په معاشره کې چې دی نو بیګال راځي او فساد راځي او معاشره د فساد او د بیګان نه چې دی نو محفوظ ساتل پکار دی. نو دیو جنا الله جل شانه د سکستا حد قذف چې دی نو دا واورو چې د لاسه په معاشره کې فساد راځي. نو اول خدا کو سلور گواهان وی خبره وکا کو د سره نوی نو بیا به ته چې دی نو د غرنګ اتیا کوړې دا بسکی. دویم دا چې د داسې کس په گواهی چې ده نو دا بیا نه قبلیږي. او دریم دا چې دا بد کردار خلک دی دا فاسقان دي دا الله په نظر کې دا فاسق دی او د فاسق سړي سزا چې ده نو دا مقرر ده. او کو چېرې دی توبه وویستا او د خپل اعمال اصلاح وکړه نو دا فسق اخرت چې دی نو دا خو به خشي. او یاد ساته چې دا یو سزا چې دا تنه نه ساقطيږي په توبه سره. او دویم دا چې دا حکم هم د نه ساقطي د نه ساقطي چې دی بیا گواہی ورکول شي. نو قاذف سره یو خدا دې چې اتیا کوړي. دویم دا چې دا به همیشه لپاره د گواهی نه قبليږي. دریم دا چې دا فاسق شو او کچره توبه وستنو فسق به ختم شي. په دې توبه سره صرف فسق چې دینو دای ختميږي باقی دا دو چې دینو دا په خامها جاری کیږي. الله فرمایي والذین يرمون المحصنات او خلق چې عیب لګوي د بد کردارې په محسنات او خذو باندې ثم لم ياتوا باربعه شهداء بیا را نوړي په دې باندې را نوړي څلور گواهان فجلدوهم الله فرمای دی وخه تاسو وخه دوی لرا 80 جلدا اتیا کوړې ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا او تاسو ما قبل د دوی شهادت د همیشه لپاره. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې کم تهمت لګولې نه هغه کې سلور چې کم سره پیرستو رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول و دغرنګ حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ حضرت مصطح او حضرت حمنا بنت جحش نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلور وانو له کوړی چې دینو دا ور کړی دي. بل یو روایت کرا دي د دریو کسانو کم چې صحیح مسلمانان وو حسان شو حضرت مصطح شو او حضرت حمنا بنت جحش نو دوی ته کوړی ور کړی دي. او باقی رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول دا هغه معامله الله ته وسپارله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په دې آیات باندې عمل چې دین ادا کړی دی او دا آیات د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها بارکه چې دین ادا نازل شوی دی. خو حکم چې دین ادا عام دی. نو دینه معلومه شوا چې د ام المؤمنین صفائی د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فاکی الله چې دین ادا په قران کې په خپل بیان کړی دی. او کوي سړی بیا هغه باندې زنا الزام لګی نو دا سړی چې دی نو دا کافر دی دا مرتد دی. الله فرمایي الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې دوی توبه وباسي من بعد ذلك رسو د دینا واصلحوا د خپل اعمال اصلاح وکي فان الله غفور رحيم فبشک الله جل جلاله بخون کې دی او مهربان دی. الله الحمد لله رب العالمين.